په یو کور کې د زهرجنې دوايي چې دا هغه پرته وه هغه ماشومان چې کوم نو هغې شپږ ماشومان ویل کېږي دا چې شپږ ماشومان دي او هغه دوايي خوړلی شوې ده. ماشومانو چې دی په دغه بوتل کې دغه دوايي راغستې وه او هغه دې ماشومانو چې دی هغه خوړله. السلام علیکم کتونکو، محمد زبیر خان یم. یو افسوسناک خبر سره شریکوم. تحصیلي مټ علاقه ده برطانه چې په هغې کې یو بده پیښه مخې ته راغلې ده. په یو کور کې د زهرجنې دوايي چې دا هغه پرته وه هغه ماشومان چې کوم نو هغې شپږ ماشومان ویل کېږي دا چې شپږ ماشومان دي او هغه دوايي خوړلی شوې ده. دا وخت را سره زموږ همکار رحیم خان موجود دی. دا سره به خبرې اترې کوو چې په دې خلاص وایي. رحیم خان صاحب دا راته ووایي چې دا واقعه چې کومه شوې ده اوس د دې ماشومانو په هسپتال کې څه صورتحال او وجوهات څه چې مطلب دا دوايي د څنګه په دې کور کې وه، ماشومانو څه کول او دوايي څنګه هغې وخوړه، اوس د هغوی حالات څنګه دي؟ جی بالکل دا د تحصیلي مټې برطانه علاقه ده او دغه کور والا کډوال خلک دی. د کور مالک وایي چې موږ د یو کور نه بل کور ته چې دی کډه وړله، چې کله هغه کور ته موږ لاړو سحر را پاڅېدو، ماشومانو لوبې کولې په دغه کور کې. د کم چې مخکې پکې چا ژوند کولو هغه کور والا نه چېرته څه دوايي پاتې شوې وه چې د مچانو دوايي ده. زیات تر د دغه غریزو خلکو د کورونو کې اکثر دا وی چې د مچانو د پاره چې د دیوال خواته دغه خوږه دوايي اچي زهرجنه دوايي وي هغه باندې مچانو کنټرول چې دی هغه کوي. دوی وایي چې یاره موږ ماشومانو چې دی په دغه بوتل کې دغه دوايي راغستې وه او هغه دې ماشومانو چې دی هغه خوړله. د کور یو کس چې هغه دغه ماشومان ولیدل نو دغه دوايي تر لاس نه واغسته، خو ماشومان په دغه وخت کې نه بیهوشه وو او نه په دوی باندې څه چل شوی وو. د کور مالک وایي چې یاره موږ دا ماشومان چې دي د یرې د وجې هم چې دي هغه راواغستل مقامي هسپتال ته یې وراوړلو. د هغې نه بعد چې دی د هغه ډاکټرانو وویل چې یاره دا تاسو د مټې هیډ کوارټر هسپتال ته ورسوئ. په یو کور کې د زهرجنې دوايي چې دا هغه پرته وه هغه ماشومان چې کوم نو هغې شپږ ماشومان ویل کېږي دا چې شپږ ماشومان دي او هغه دوايي خوړلی شوې ده. هغه ماشومان چې دي هغه په سیریس حالاتو کې چې دی د تحصیلي مټې کوم هسپتال چې کوم دی د مټې هسپتال ته هغې راوړی شوي دي. ویل کېږي دا چې دغه دوايي په دغه ځای کې چې کوم کور کې کوم خلک اوسېدو نو هغې پاتې کړي وو او دغه کور ته چې دی نوي خلک راغلي وو هغې چې دی په هغې کې ژوند کوو. دغه ماشومانو چې دی سهار کې په کور کې د روټین مطابق چې دی هلته کې لبې کولې. دغه دوايي د هغې په لاس ورغلې، د هغه چې دی هغه خوږه دوايي ده د مچانو لپاره چې دی دا خلک په دغه ځای کې استعمالوي. خو چونکې دغه ماشومانو دغه دوايي چې د هغه خوړلې ده او په دغه وجه باندې هغه ماشومان 8 ماشومان دي چې هغه حالات غیر شوی دی او هغه چې په دغه سیریس حالاتو کې د مټې هسپتال ته منتقل شوي دي. جی بالکل دا د تحصیلي مټې برطانه علاقه ده او دغه کور والا کډوال خلک دی. د کور مالک وایي چې موږ د یو کور نه بل کور ته چې دی کډه وړله، چې کله هغه کور ته موږ لاړو سحر را پاڅېدو، ماشومانو لوبې کولې په دغه کور کې. د کم چې مخکې پکې چا ژوند کولو هغه کور والا نه چېرته څه دوايي پاتې شوې وه چې د مچانو دوايي ده. زیات تر د دغه غریزو خلکو د کورونو کې اکثر دا وی چې د مچانو د پاره چې د دیوال خواته دغه خوږه دوايي اچي زهرجنه دوايي وي هغې باندې مچانو کنټرول چې دی هغه کوي. دوی وایي چې یاره موږ ماشومانو چې دی په دغه بوتل کې دغه دوايي راغستې وه او هغه دې ماشومانو چې دی هغه خوړله. د کور یو کس چې هغه دغه ماشومان ولیدل نو دغه دوايي تر لاس نه واغسته، خو ماشومان په دغه وخت کې نه بیهوشه وو او نه په دوی باندې څه چل شوی وو. د کور مالک وایي چې یاره موږ دا ماشومان چې دي د یرې د وجې هم چې دي هغه راواغستل مقامي هسپتال ته یې وراوړلو. د هغې نه بعد چې دی د هغه ډاکټرانو وویل چې یاره دا تاسو د مټې هیډ کوارټر هسپتال ته ورسوئ.